اتفاق په معنی باندې کله کله انتشار پیدا کېږي. یو وارې زه ناست وم د توره پګړۍ ما ورته نه وایم چې ته په حدیث کې مو کتلي وو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کوله هلته مو سبا کنه ویله توره لونګۍ یې والیوه نو توره لونګۍ مو ووهله شیعهګانو دور راغلو خمیني توره لونګۍ والې وه نو خلکو مو ته چې وویل مو ووایي چې توره لونګۍ والې مو چې که په راو کې رمار دی مو که په یې باندې پوه سره ټوپۍ ایښې ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت د چا دې پر نښه پرېږدله سبا ته څوک مو ته یایي چې مونځ فلکان مونځ کوي هغه د پیشویا ده زه به سبا ته لمونځ پرېږده سبا ته هغه مو ته یایي چې څه ده ږیره وپرېږدي زه به ږیره پرېږده زه به انسان ږیره وسکله وه دې خو څوک چا دې پر نشي پرېږدله سوال څوک وایي ذکر ما کوه ذکر فلکا کوي نو ذکر دی الله تعالی چې مو ته الله تعالی چې کوی زه به کوم ذکر واذکر الله کثیرا نو بیا زه شیعهګانو خمیني دور و هغو دا ناره لګوله چې اتحاد وکړي اتحاد مو ته راغلو زه ناست وم په هغه باندې په دغه کې حرم په مدینه ناست منورې کې هغه ټیم کې توصیه نه وه شوه هغوی چې دا خبره وکړو دا هلکه توره پګړۍ والې ده ما ته راغلو ما ته چې څنګه یې وکړه هغوی ته پوه شو چې دا هلکه ښویانه ده دا هلکه بل چا وویشتو ما ته یې بس مو چې اتحاد یې ضرورت ته و هغه دې مو چې بلکل ضرورت چې امریکا ده او دا دي او دا دي مو چې اتحاد کوو خو په څه شي یې وکړو تاسو شیعه کېږئ که زه شیعه شم نه تاسو سني کېږئ که زه شیعه شم چې نه بس تاسو سني شئ موږ شیعهګان ټیک یو ما چې شب داسې بیا وکړو چې زه به خمیني ته زیاړې کوم زه تاسو قاید خمیني ته به زه پخې پخې زیاړې کوم خو به نه شي کېدای څنګه به روغه کېږي چې ته ما ته زیاړې کوې خمیني ته ما چې حضرت عمر فاروق رضی الله پسې زیاړې کوي هغه یې مو قید ده ته پسې زیاړې کوي تاسو به بیا روان وو او ته به چې کوې تا خپل خمیني سره سمې سادې سړي به پسې زیاړه نه زغمي او زه د محمد رسول الله د یاد پسې زیاړه وزغمم انا چک شو کنه مطلب دا و چې د خپل روان لري چې څه ته سره روان ډېر ما کتل دي چې کله څه خبر راغل دا د خپل روان لري نو محترمو اتحاد دا د اسلام نه بل شي نشته یاد لري اسلام کې ډېر صفا لیاري دي وړو خبرو باندې خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې شمپوشي کړې ده خپله دوه قومونه وو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو داسې وکړئ چې لاړ شئ خبره ته ختم کوم تاسو لاړ شئ الله تعالی حکم وکړو چې دا بنو قریظه چې دو دوستیانې وي دوی سره معاهدې وي او ډېر سره زنو به خپل کول دو بیوفایي کړې ده بدهادي کړې ده په دوی باندې حمله وکړي د احزاب چې کومو د ټول قبایل دي عربو دغه شیطانانو جمع کړي نو دا خبره وکړه لا یصلین احدکم الا فی بني قریظه یاري کې مزدګار لمونځ ونه کې بني قریظه کې وکړه روان شو مشوشین نماز ټایم ده یاري کې یو ګروپ یو جماعت هغه د تخیر وکړو نو یو ته یې چې موږ خدای المذهب په دستګه په غرغرو ده المسکو
هغه وایي چې خو پیغمبر اسلام ویلي چې اوس به موږ خامخا چې ده کې لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه کې به کوو. نو هغوی ته ویلو چې هغه مطلب خو دا نه و چې تاسو به لمونځ ما کوئ، بلکې مطلب یې دا و چې جاري کې په بل شي مه مشغولېږئ. منډې وویل زما ورې ورسوئ، ځکه موږ څه یو منډې وویل. هغه نورو ویلو چې نه خو موږ خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولې نه په خپله اورېدلي دي. خیر په دې باندې خپله کې معمولي غوندې رایې کې اختلاف راغلو، یو فریق لمونځ وکړو بل نه وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویې هغوی ته چې یا رسول الله موږ خو داسې داسې کړي وو، ښه به کړي بیا دواړو ښه کړي دي. فایده شوه که فایده نه شوه سهولت ته ویل کېږي. دا خبرو کې جګړې نه وي، خو چې کوم څه فتنه باز وي هغه نه جګړه جوړه کړي په خبرې باندې. بل دا صحابه کرام روان دي په لارې باندې روان دي، سفر باندې اوبه نشته دي، دواړو تیمم ووهلو، لمونځ یې وکړو، مشپوشین لمونځ غالبا چې لارې کې مخکې تلو اوبه راغلی، تسونه به دواړو کړي. یو چې زه خپل لمونځ کوم ویلې چې وخت بقي پاتې ده، وخت بقي ده او ما دپاره په زړه هسې څنګه زه لمونځ ونه کړم پشي یعنې ویل زه لمونځ کوم. هغه وایي زه خو نه کوم ځکه چې ما ته لمونځ شوې ده. الله تعالی یې چې تیمم دیواله په تیمم سره لمونځ کېږي، هغه ټایم چې خوبه نه وي ما لمونځ کړی ده. دا دواړه لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ودرېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو یو ته یو په سنت باندې عمل وکړو، بل ته یې بدعتي نه ویلو، بل ته یې ډبل ثواب ملوي شي. دا جګړه چې دلته راغلې بیا ته وګوره بیا فبروري باندې ته فکر خپله کړي. یوازې زه دې کې دغو مسایلو کې د اجتهادي مسایلو کې دې کې خو د موږ دپاره یوه اساني پیدا کېږي. زه حج ته لاړم، یو مسله مې دغه غېره کړې وه چې شافعي یایي چې که ښځې ته د لاس ولګېدو بغیر څه حایل نه يتوضأ موت. وبالوفي يهودا مذهب ده شيكاچا توافي كولو توافي بورا او داس شرط كوداس دي موت شو توافي لورا لكن څنګه داس تلمز دي داس المذهب په شان دي تواف ده مو تواف كولو خلق شز نیوالي رسولنا مو سوچ کولو چې یا رب العالمین د شوافی مسکوي ځکه چې که ښځه پرېږدي ښځه یې ورکېږي او که لاس دې نیولي وي بیا څه دي بیا یې طواف یا بې طواف درومي یا به ښځه درومي دواړه یې ما درومي دا به څه کوو په هغه فکر مجبور و په دې منورې ته راغلل هذا كي إذا قدمان شريفين سر أخوك الناصر يخيل حسين وجميل سواء تركا والأغلو دي راح استاجيل كي ناس نماطرين كيف أراكم يا شباب وتش خير ده أغدا سيس بيجي أمركي أغدا بيزوريكم عن ضغط استروا أمركي موت يوينو شيطا موت بيجي توصل مش على شواف من الشافعية زاد الشوافعنا نموت بيعوض خمسة كوي سنة كوي لا طواف سنة كوي شذ سراي وشور لي وبلادر جي وشور أقولش في تدخل يجي كان يا طواف دروي يا شذ دروي أقولش كان أقول غزنا الروان شو بيقولها د امام حنیفه صاحب رحمت الله په مذهب باندې عمل کو نو موږ ته تاسو ستانه لټوي چې چېرته کې سن درکې چې نه غاښ سن نه لټو موږ په نس باندې چې کای وکي او دا سن متيږي چې کای دی وکو او دا سن متيږي نو ځکه چې موږ کای وکو موږ له تاسو موت څنګه چې امام حنیفه صاحب چې دا سن موت موږ ټول خپل رخولو اسختیر خولو انرمه خولو ټولي خبرې خو پوه شوې وینه را لاړه شي موږ داس موت آرام چې موږ په داس نه ماتېږي خو د حج په موقع کې موږ څه چې موږ د امام حنیفه صاحب
طریقه مختار کړې ده. نو محترم دې کې اوس دو رحمت ته دو اختلاف که زحمت ته تاسو تاسو کوم رحمت موږ چې جوړه کوو دا موږ نه اختراع کې تشغال تاسو ګوره څنګه عمر لګولې پېښ نو دا امت پورا ډېر لوی ضرورت ده چې دوی خپل صحبتونه صحیح کړي، خپله تزکیه وکړي او پر دین باندې روان شي او خپله کې په دا وړو خبرو باندې اجتهادي خبرو باندې د پرټۍ نه کوي او یو بل ته کافر او مشرک او یو بل ته بدعتي وغیره نه کوي. الله دې موږ ټول خپل مدد وکړي.